بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بسعة حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته. د شرح العقائد د درس نه مخکې یو څو څیزونه پیژندل دا ضروري دي. یو خو دا چې دا شرح العقائد دا د العقائد النسفیه دا د دې شرح ده. اوس دا العقائد النسفیه دا مصنف دی د دې ابو حفظ عمر بن محمد بن احمد نسفی حنفی ماتوریدی. یعنی دلته به یو دا خبر یاد ولري چې څومره پاک و هند پاکستان یا افغانستان انډیا بھارت بنگلادیش په دې دیارو کې اکثر د شرح العقائد دا درسن پڑھاولې کیږي. پوه شئ نو چې دا درسن پڑھاولې کیږي نو دغه کتاب اهمیت نه دا معلومیږي چې فقه حنفي څنګه چې په دنیا کې په دغه فقه کې مقبول ده، هم دقه شانتي دا اعتقادي دغه تشریحات دا هم د حنفیانو دا په ټول عالم کې د ټولو نه بهترین د ځکه چې دا العقائد النسفیه دا هم د امام نسفی رحمه الله کتاب دی چې دا هم حنفی دی هم ماتوریدی دی. نو دا امام د دې پیدایش شوی دا په 461 هجری کې په نسف کې چې د ترکستان علاقه کې راځي، او وفات د دې د 537 په بغداد کې دا وفات شوی دی. او دا امام نسفی رحمه الله دا دومره لوی عالم چې دا صاحب الهدایه علامه مرغنانی رحمه الله غوندي کسان د دې په شاګردانو کې راځي. او بل دا دویم چې په دې کتاب باندې کوم شرح لیکل شوی دا د امام تفتزانی رحمه الله، یعنی امام مسعود بن عمر بن عبد الله چې لقب د دې سعد الدین تفتزانی دا، د دې پیدایش په 712 هجری کې دا او وفات د دې په 792 هجری کې په سمرقند کې شوی دا وفات. نو دې په دغه العقائد النسفیه باندې شرح ولیکل. اوس دې چې په العقائد النسفیه باندې شرح ولیکل نو دین هم دا معلومیږي چې دا العقائد النسفیه دا ډیر لوی مقبول او ډیر مضبوط کتاب دی په علم الکلام کې. متن د شرح العقائد چې کوم دا ولی ځکه چې څوک لوی کسان وي کنه نو دا همیشه اهم شیزونو باندې خبرې کوي. کلام الملوکی ملوک الکلام. نو مطلب دا چې د امام تفتزانی رحمه الله غوندې کې لوی هستی چې په یو کتاب باندې شرح لیکي دینه ته اندازه وکړه چې دا کتاب دا متن دا به څومره مضبوط او مقبول کتاب به وي. بیا فقه حنفي او بل اعزاز دا دی چې امام تفتزانی رحمه الله بارکی مولا علی قاری سے فرمای چې دا حنفي و، او علام کې امام جلال الدین السیوطی رحمه الله دا فرمای چې دا حنفی نه دی بلکې دا شافعی دی. خو به هر حال دینه پس دویم نمبر دا خبره به ته یاد ولري چې دا عقیده باره کې چې کوم کتاب مونږ وایو نو دې کتاب کې به مونږ ته کله کله مسائلو کې اختلاف به هم راځي. څه شي په مسائلو کې اختلاف به هم راځي، که کتاب ولو ذکر کړي هم وي ټیک ده، او که کتاب ولو ذکر کړي نه وي نو مونږ په هغه باندې به خبره کوو. یعنی هغه اختلاف به وي د اشاعره او د ماتوریدیو، یعنی یو خلق دی اشاعره او بل دی ماتوریدیه. نو دلته به یو دریمه خبره به دا یاد ولري چې څنګه په دنیا کې رایج مذاهب دا درې څلور دي: حنفي، شافعي، مالکی او حنبلی. هم دغه شان دي په مخ د ځمکه باندې د علم الکلام او د عقیدې په اعتبار سره درې قسمه ډلې دي. څو قسمه ډلې دي؟ درې. یو دی اشاعره
دویم دی ماتوریدیه، دریم دی الاثری یعنی حنابله چې هغې ته اهل الحدیث هم ویل کیږي. نو اشاعره خو هغه خلک دی کنه چې دیو دغه عقاید او تشریحات د امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله دیو د دې تشریحات دا مني. نو اوس د امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله چې کوم دا نوم د دې د علي بن اسماعیل او د دې نسب رسي امام ابو د حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله عنه ته کوم صحابي چې دي او دا پیدا شوی دی په 270 هجری کې او وفات شوی دی په 330 هجری کې. پیدا شوی په بصره کې دی او وفات شوی دی په بغداد کې. دویم نمبر ماتوریدی خلق دا هغه جماعت ته د ماتوریدیانو چې دیو په عقایدو کې د امام الهدى ابو المنصور الماتوریدی رحمه الله په دغه تشریحات باندې عمل کوي. نو امام الهدى ابو المنصور الماتوریدی رحمه الله د دینم دا محمد بن محمود ماتوریدیه چې کوم د کنه دا علاقه د په سمرقند کې. نو په دې وجه باندې دي ته د علاقې نسبت په وجه باندې دي ته ماتوریدی ویل کیږي. او بیا دي ته ابو المنصور الماتوریدی الانصاری هم ویل کیږي ځکه چې د دې دغه نسب دارسي حضرت دا یو صحابي دی ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه ته د دې دغه نسب رسي د دې وجه نه دي ته الانصاری هم ویل کیږي. او دا امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله چې کوم د کنه دی تقریبا 40 کاله پورې دا معتزلی وو. پس د اعتزال نه دی بیا اهل سنت والجماعت دغه عقاید د قبول کړله او دی بیا امام وګرځیدو د اشاعره. او دا امام ابو المنصور الماتوریدی رحمه الله د دې دا کتابونه دا ډیر زیات زمونږ د لپاره په عقیده کې ډیر زیات قابل قبول او حجت بوي. ولی ځکه چې دا امام ابو المنصور الماتوریدی رحمه الله دا په دو واسطو سره د امام ابو یوسف رحمه الله شاګرد دی. نو چې څومره واسطې کم وي دومره په کلام کې مضبوطیا زیاته وي. نو ته سوچو چې دا په دو واسطو سره د امام ابو یوسف رحمه الله شاګرد دی نو د دې د عقاید او د وضاحت او د تشریحات دا به څومره اعلاوي د دې زمانه د خلکونه او یا د هغه خلکونه څوک چې ځان ته حنابله وایي. د دې دوه قسمه خلک وضاحت خو شو کنه یو اشاعره او بل ماتوریدی. دریم دا الاثری حنابله اهل حدیث کوم ده دا هغه خلک دی چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله پیروکاران وي. خو دې کې بیا ډډلې دي یو غلات کم تجاوز کوونکي حنابله چې د لکاغي ځان ته حنابله وایي خو اصل کې د حنابلو دغه اعتقاداتونه هغه انحراف کړي وي لکه څوک امام ابن تیمیه رحمه الله امام ابن قیم رحمه الله چې دیو په عقایدو کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه رجوع کړي ده. رجوع نه بلکې انحراف کړي ده خصوصا په مسله د ذات د باری تعالی په صفاتو کې. یعنی امام احمد بن حنبل رحمه الله د الله رب العالمین د پاره هغه صفات قائل نه دي کم صفات لره چې حدوث وي یا دغه صفات علامت د حدوث ګرځي لکه مکان شو لکه زمان شو لکه جسم شو. نو دغه حنابلو د دینه پاک او منزه دي لیکن دا کم خلک چې ځان حنابلو طرف ته منسوب کوي نو دوی انحراف کړي د هغه حقيقي حنابلو د عقاید او د نظریاتونه لکه امام ابن تیمیه رحمه الله. وس چې څومره احناف دي په مخ د ځمکه باندې چې څومره حنفیان دي کنه دا به خامخا ماتوریدیان به وي. څه شی به وي چې ماتوریدي وي دا به حنفي وي او چې حنفي وي دا به ماتوریدي وي. او په مخ د ځمکه باندې چې څومره شوافع دي دا اشعریان به وي اشعری به وي او سره د موالیکو دا موالیک چې کوم دي کنه دا هم اشعری دي. درې شو کنه مذاهب او څلورم مذهب چې کوم دا هغه د حنابلو ده چې هغه اهل الحصر او یا دغه شان دي هغه اهل الحدیث ده. دا د علم الکلام دغه فن د علم الکلام دغه فن دا بیا په دوه قسمه باندې دي. یو قدیم علم الکلام دی یو جدید علم الکلام دی. دا قدیم علم الکلام هغه علم الکلام دی چې دا مشتمل وي په
دلائل عقلیه او نقلیه باندې. یعنی ته اوس د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب الفقه الاکبر ګوري کنه، نو هغه په آسان الفاظو کې لیکل شوی ده، په آسان الفاظو کې لیکل شوی ده چې هغه کې ته به منطق، فلسفه، حکمت دا به درته نه ملاویږي. دا قدیم علم الکلام دی، لکه دی قدیم علم الکلام کې لکه فقه الاکبر، او بیا علامه عبدالعزیز فرهاروی رحمه الله په دې قدیم علم الکلام کې بحر الکلام د امام نصفی رحمه الله هغه هم ذکر کړی دا، یا دغه شان د کتاب التمهید د ابو شکور سلمی د دې دا کتاب، یعنی دا په قدیم علم الکلام کې لیکل شوی کتابونه دي چې دا به عموما پاک وي د منطق، د فلسفه او د حکمت نه. دویم نمبر کلام المتأخرین چې دا به مشتمل وي په دلیل عقلی باندې، دا به مشتمل وي په دلیل نقلی باندې، او دی کې به فلسفه، حکمت او منطق دا به هم په دی کې موندل کیږي. لکه دی کې کتابونه مواقف د قاضي عز الدین عبدالرحمن بن احمد الدیجی رحمه الله کتاب، یا شرح المقاصد د تفتزانی رحمه الله، یا کتابونه د امام رازی رحمه الله، یا شرح العقائد النسفی. دا هغه کتابونه دي چې دا متأخرین یعنی کلام المتأخرین، یعنی علم الکلام فی بیان، علم الکلام ببیان المتأخرین، یعنی دا هغه علم الکلام دی چې بیان کړی شوی دی متأخرینو په دغه کتابونو کې. نو دی کې به تاته منطق او فلسفه دا هم ملاویږي. نو دا خو یو څو خبرې عموما شو، یعنی دا خلاصه د دې ټولو تفصیلات اوس بداوي چې علم الکلام کې چې کوم ده کنه درې ډلې دي، په اصولو کې څو ډلې دي؟ درې ډلې دي، یو اشاعره، بل ماتوریدیه، بل اهل الحدیث. خدا کم اختلاف چې د اشاعره او د ماتوریدیه او د اهل الاثر یا اهل الحدیث کې وي، دا به اختلاف په مسائلو کې یا په لفظن وي، څه شي لفظن وي، یا به لفظن وي، یا په تعبیراتو کې به اختلاف وي. باقی په حقیقت کې په دې کې اختلاف نه وي. ولی؟ ځکه چې په اصولو کې اختلاف کول دا یا به اسلام وي یا به کفر وي. پوهیږي کنه. اوس چې کوم فروعي مسائل دی هغې کې اختلاف چې راشي کنه، هغه یا راجع او د مرجوع وي، یا اصح او غیر اصح وي، یا هغه اولا او غیر اولا وي. به هر حال دا اختلاف لفظن وي. پوهیږي کنه. دویم دا چې کم حنفیان دي دا به څه شی وي، او کم موالک او شوافی چې دا به څه شی وي، اشعری به وي، او بل کم اهل الاثر چې دي دا به ټول څه شی وي، حنابله وي. دلته به یو خبره ته یاد ولري، کله کله داسې وي کنه چې مثال په تور باندې یو مخکې ډیر لوی عالم به تیر شوی وي، لکه مثال په تور باندې امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله، هغه په کتاب کې یو انسان درته وایي چې بای دی کې خدا مسله ده او ستا عقیده د دې مخالف دی، نو ته به ګبراویږي نه چې یار دا خو د اشعرو لوی امام دی او زما د عقیده د دې مخالف دی. پوهیږي کنه. دا به څه کېږي نه، هغې په مقابله کې استاد د امام ابوالهدی ابوالمنصور الماتوریدي رحمه الله عقیده به علم الکلام په کتابونو کې درته ملاویږي. لکه د دې مثال دا دی چې آیا کلام د رب العالمین دا مسموع دی او که نه دی. نو په دې کې د اختلاف دی په مابین د اشاعره او د ماتوریدیو کې. پوهیږي کنه. نو دا امام الهدی ابوالمنصور ماتوریدی رحمه الله دا وایي چې کلام الله، کلام نفسی چې کوم دی دا مسموع نه دی، بلکې موسی علیه السلام چې کوم کلام اوریدلی وو دا هغه کلام کم چې دالو په کلام نفسی باندې، او دا کم اواز چې موسی علیه السلام اوریدلی وو دا کلام لفظي دال په کلام نفسی باندې وو. پوهیږي کنه. دا اختلاف د نبراس په ابتدا کې ذکر شوی ده. او امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله هغه وایي چې کلام الله دا به مسموع وي، او حقیقتا موسی علیه السلام د کلام نفسی کوم چې د ذات د باری تعالی صفت دی هم دغه کلام د موسی علیه السلام اوریدلی. اوس پوه شوي. اوس دا خبره مې ولې وکړله؟ دا خبره مې درته ځکه وکړله چې اوس اختلاف راشي. اوس ګوره دا د اعتقاداتو اختلاف دی. اوس په دغه اعتقاداتو په دغه اختلاف کې به ته یو چاته ګمراه او بل چاته اهل سنت والجماعت کې داخل نشي ویلی. پوهیږي که نه؟ ولې؟ لکه مثال په تور باندې، اوس مثال په تور باندې ما او تا ووایو
دا کس د حیات الانبیاء منکر دی، دا کس د حیات بیا منکر دی، دا د اهل سنت والجماعت نه خارج دی. پوهیږي کنه. اوس ګوره دلته دا هم د عقیدې مسله ده او هغلته دغه مسله هم د عقیدې ده چې هغې کې امام ابوالحسن الاشعري هغه جدا رایه اختیاروي او دلته دا جدا رایه اختیاروي. پوهیږي کنه. نو ته چې بیا دې کې تحقیقات وکړې او تر حقیقت ته ورسې نو د دې دغه نزاع دا نزاع به لفظي راځي. څه شی راځي؟ او دلته د حیات النبي کوم منکرین چې وي دلته بیا نزاع لفظي نه راځي. دوی صراحتا د نصوصو نه بیا انکار کوي. پوهیږي کنه. دوی صراحتا د نصوصو نه انکار کوي. یا بل شانتي وایه چې حیات الانبیاء کې دا کسان د نصوصو نه مطلقا انکار کوي چې دا حدیث ضعیف دی، دا نه منو، دا موضوعي. پوهیږي کنه. او هغلته په دغه اختلافو کې هغې انکار نه کوي د نصوصو نه، هغې تعویل صحیحه کوي. څه شی کوي؟ تعویل صحیحه کوي په دغه نصوص چې کم راغلی وي. پوهیږي کنه. او دویم نمبر دا هم یاد ولره چې په علم الکلام کې د اشاعره او د ماتوریدیو اختلاف هر هغه مسله کې وي چې هغې کې نص قطعي صریحي نه وي. څه شی؟ نص قطعي صریحي نه وي. چې چېرته نص قطعي صریحي راشي کنه نو هلته به د اشاعره او د ماتوریدیو دغه اختلاف دا به چېرته هم نه راځي. نو د اشاعره او د ماتوریدیو اختلاف تقریبا په 13 مسائلو کې به وي. پوهیږي کنه. یا نور کتابونو زیات هم ذکر کړی دي کې 9 مسلې هغه دي چې هغې کې صرف لفظا اختلاف وي، هغې کې صرف لفظا اختلاف وي. نو دا خو دا خبره وشوله چې بای د اشاعره او د ماتوریدیو په مابین کې چې کله اختلاف راشي یو ته ګمراه او بل ته اهل سنت والجماعت دغه فتوا دا نه لګولی کېږي بلکې دواړه څه شی ده اهل سنت والجماعت کې داخل دي. دواړه په اهل سنت والجماعت کې داخل دي. لکه مثال په تور باندې ثلاثه قروئین امام شافعي رحمه الله یو مسله راخلي او دغه شانت امام ابو حنیفه رحمه الله بل مسله راخلي، هم دغه اعتبار دلته هم ولګوه. دا خو د کتاب نه خارجي خبره وشو، دا د کتاب نه خارجي خبره وشو. براشو کتاب ته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته. ټول تعریفونه د رب العالمین د پاره دی. المتوحد هغه ذات چې هغه بالکل یکتا او تنها او واحد او احد دی. پوهیږي کنه. بجلال ذاته په اعتبار د خپل عظمت او کامل صفت سره. بجلال ذاته ترجمه او معنا په اعتبار د خپل عظمت. بجلال ذاته د خپل ذات د عظمت وکمال صفاته او د کمال صفاتو په اعتبار سره دا بالکل دا ذات واحد یکتا احد دی. پوه شوي؟ وکمال صفاته. المتقدس فی نعوت الجبروت. المتقدس د دې معنی د رب العالمین د نهایت پاک. المتقدس معنی د چې نهایت پاکوالی. څه شي؟ نهایت پاکوالی. فی نعوت الجبروت په خپل اغا صفات عالیه کی. په خپل صفات عالیه کی. ما ته ګوره المتقدس چې دا نهایت پاک دی. فی نعوت الجبروت په خپل اغا عظمت صفت کی یا قدرت او غلبه کی او اقتدار او عظمت کی رب العالمین څه شی دی؟ پاک دی. د څه شی نه پاک دی په دغه صفاتو کې؟ عن شوائب النقص. هغه اختلاط او ګډوډوالی د نقص نه کم نقص چې وي. وسماته او علامات د دغه نقصونه. علامات د دغه پوه شوي. المتقدس فی نعوت الجبروت چې دا نهایت پاک دی په خپل هغه صفات عالیه کی. فی نعوت الجبروت په صفات عالیه کی. نعوت خو د نعت جمع شو کنه. نو دا صفت نعت یعنی صفت الجبروت. جبروت د عالیه اوچت عظمت قوت اقتدار او غلبه دي ته دا ویل کیږي. یعنی الله رب العالمین نهایت پاک دی په خپل دغه صفات عالیه کی په صفات غالبو کی په دغه غلبه او اقتدار او عظمت او قوت کی رب العالمین پاک دی. د څه شي نه پاک دی؟ عن شوائب النقص. هغه اختلاط د نقصونه. پوهیږي کنه. وسماته او علامات د دې نقصونه. علامات د نقص څه شي دی؟ یعنی هغه لکه مثال په تور باندې ګوره کنه. اوس جسم دی
مکان دی زمان دی دا ټول علامت د څه شي ده د نقص دی نقص په معنا دی سره کنه چې رب العالمین با منزه او پاک بوي د هغه صفاتونه په کم صفاتو باندې چې زوال راځي اوس جسم دی په دې باندې څه شي راځي زوال راځي اوس مکان دی په دې باندې څه شي راځي دغه شانتي زمان دی په دې باندې څه شي راځي ولی دا حادث دی نو الله رب العالمین پاک دی د څه شي نه د مکان نه د زمان نه هم دغه شانتي رب العالمین پاک دی د هر هغه صفاتونه کم صفات چې مشتمل وي یا کم صفات چې علامت وي د څه شي د حدوث د نقصان پوهی کنه د ختمېدو دغه ټول صفاتونه رب العالمین څه شي ده منزه او پاک دی اوس دا خو خطبه شوله په دې خطبه کې که ته سوچ او فکر وکړې که نه نو دې خطبه کې درته یو عقیده وښودلی شو که ته غور او فکر وکړې هغه عقیده درته دا وښودلی شو چې اول ما یجب على المکلف وهو معرفة الله تعالی چې اول واجب دی په هر مکلف انسان باندې کم انسان چې عقل لري کم انسان چې پوهه وي کم انسان چې شعور لري دې دپاره لازم ده واجب ده په دې انسان باندې چې دی د الله رب العالمین دغه معرفت دا بدی کوي پوه شوي نو د الله رب العالمین د معرفت دپاره رب العالمین د معرفت دپاره الله تعالی دنیا ته څه شی ولېږله پیغمبران ولېږله اوس آیا که پیغمبران دی دنیا ته نه رالیږلې شوي یا یو داسې علاقه چې هلته انبیاء کرام نه دي راغلي نو دغه انسان به معرفت د رب العالمین دا به څنګه کوي نو دې باره کې ګوره اوس دا کم ملحدین چې په دې دور کې دي که نه هغه وایي چې یار اوس مثال په طور باندې دا ټول انبیاء کرام د خو عرب ته راغلي دي د عجم ته ولې انبیاء کرام نه دي راغلي ولکه که پیغمبران راغلي نه هم دي الله رب العالمین دی انسان په فطرت کې دا اچولې ده چې دا انسان د خپل فطرت په تقاضا باندې به دی غور او فکر کوي او د الله ذات دا به پیژني لکه د امام ابو یوسف رحمه الله قول دا دی چې کچرته انبیاء کرام هم د دنیا ته نه راغلي بالفرض بیا هم انسان باندې واجب و چې دی به معرفت د رب العالمین به یې کوله پوهېږي که نه ولې اوس چې مثال په طور باندې دا انسان په دنیا کې ژوند کوي که دی قرآن مني او که نه مني الله او رسول مني او که نه مني خو دا خو دی مني که نه چې یو کار بغیر د کوونکي نه دا کار نه کېږي یو کار بغیر د کوونکي نه نه کېږي ته اوس تږي تر څو پورې چې تا دا اوبه څکلی نه وي نو ستا تګه دا ختمیږي پوهېږي که تنده نه ختمیږي که نه ولې ځکه چې د هر فعل دپاره د فاعل څه شی وي نو دا انسان به سوچ کوي چې خدای پاک اوس ګوره زه ګرځم زما د ګرځېدو لپاره خپو ضرورت دی زه ګورم زما د کتو دپاره سترګې ضرورت دی پوهېږي که نه زه اورم زما د اورېدو دپاره غوږونو ضرورت دی نو زه چې پیدا شوم نو زما د پیدا کولو دپاره خو هم د یو پیدا کوونکي ذات موجودوالی ضروری دی کنه نو دا غور و فکر چې انسان وکي نو لازمه ده چې انسان باندې دا غور و فکر کول دا لازم ده نو دی خطبه کې ګوره دی خطبه کې اصل کې درته اولنې پیغام سم ملاو شو چې د ذات د باری تعالی دا به پیژنې هغه به څنګه دی درته خطبه کې ګوره الحمدلله تمام تعریفونه د الله رب العالمین د پاره دی اوس ګوره د الله د پاره خو دی بیا درته مخکې یو بل راهنمایي کوي چې ګوره د الله د ذات دا به ته پیژنې چې المتوحد بجلال ذاته چې دغه رب العالمین داسې دی چې دا به واحد او یکتا به وي بجلال ذاته په خپل عظمت په اعتبار د ذات سره په خبره پوهېږي یعنی د خطبه کې درته دا لاره وښودلی شوې چې ته به الله پیژنې خو کم الله هغه الله کم الله هغه الله چې هغه واحد ولا شریک له دی په خپل ذات په اعتبار سره و کمال صفاته او د صفاتو په اعتبار سره هم رب العالمین واحد او یکتا ذات دی واحد او یکتا ذات دی پوهېږي که نه او درېیمې درته دا وښودله وکمال المتقدس فی نعوت وکمال صفاته المتقدس فی نعوت الجبروت پوهېږي که نه چې رب العالمین دا به واحد لا شریک له ذات بوي په اعتبار د ذات سره په اعتبار د صفاتو سره خو یو بل شرط او یو بل قید به هم ته وپېژنه چې هغه دا دی چې دا به منزه او پاک بوي عن سماته النقص دا نقص د علاماتونه او زوال او د زوال نه رب العالمین دا به څه شی وي
پاک به وي کنه د دوانو نه به رب العالمین کې نقص وي او نه به رب العالمین باندې به زوال راځي رب العالمین به همیشه قدیم به وي او د رب العالمین صفات دا به هم قدیم وي او بل به ته پیژنې معرفت الله من طریق الاسماء وصفاته د رب العالمین دغه معرفت دا په اعتبار د صفاتو سره به پیژنې په اعتبار د اسماء سره به پیژنې پوهېږي که نه نو اسماء سره به څنګه پیژنې اوس که یو مخلوقاتو چې کوم نومونه وي که نه دا نومونه توران که دا ورانېږي نو څنګه چې یو انسان ډېر کوشش وکړي او دوی د الله رب العالمین د الله رب العالمین د ذات نه انکار وکړي د دې د انکار سره د الله رب العالمین د ذات ته نعوذ بالله سره نقص رسي هېڅ نقص نه راځي د الله رب العالمین په ذات باندې د انسانانو په کوشش باندې څه زوال راځي نه راځي که نه هم دقه شانتې د الله رب العالمین دا نومونه که د الله رب العالمین په نوم کې هم ته لفظ کټ کوي یا یو ټکي کټ کوي که نه په دې کې هم نقص نه پیدا کېږي بلکې دې کې بیا مزید په دې کې هغه جلال عظمت شان شوکت د دې بړی نور به هم درته ملاویږي هغه به اوس سبا وایي پوهېږي که نه نو خلاصه دا وشوله چې د خطبه کې چې کله درته د الله رب العالمین د ذات بیان وشو چې الله رب العالمین واحد لا شریک له ذات دی الله رب العالمین د صفاتو په اعتبار سره یکتا دی الله رب العالمین نو بل درته دا پیغام په دې خطبه کې میلاو شوله چې هر مکلف انسان دی به پیژني د الله رب العالمین دغه پیژندل د رب العالمین په دغه مکلف انسان باندې څه شی ده واجب ده کنه واجب او ضروری ده خدا پیژندل به داسې وي چې دی به په اعتبار د ذات سره به هم رب پیژني او په اعتبار د صفاتو سره به هم رب پیژني او په اعتبار د صفاتو سره د هغه سنه به الله رب العالمین پاک او منزه ګڼي کوم چې د الله رب العالمین د ذات د پاره مناسب نه وي چې هغه علامات د حدوث دی یا هغه نقص دی یا عیبونه دی یا هغه علامات د نقص ګرځي لکه څه شی شو مثال په تور باندې جسم شو بل مکان شو زمان شو کوي کنه نو الله رب العالمین به ټول نه پاک او منزه وي اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على جسد محمد في الاجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور